السلام علیکم ټولو کورمیوال وروڼو ته محسن نجیب طرف نه او مجتهد بھائی طرف نه نوید بھائی طرف نه ډېر سلام وروڼو موږ نن موجود یو د یوه بل شهید چې نامه یې مهدي حسین دی تاسو به تصویر موافقه شوي نوره به زه تاسو ته څه وایم صرف دومره به وایم چې د چا دغه بېوجه د استاد د روحاني پلار قتل کړی او چا د روحاني پلار چې کوم دی بې وجه شهید کړی وي خدای دې وکړي چې هم په دې دنیا هغوی ته سزا میلاو شي هم په هغې دنیا سزا میلاو شي وروڼو ډېره وړه خلخانات نه پاتې شوه مطلب ډېرو مشکلاتو سره چې کومه خلخانات نه پاتې شوه نو زه وکي دغه شهید باندې زه ډېر فخر کوم چې زه اوس پلار سره کوم کېناستلم هغه کومې خبرې وکړې خدای شهید واحد یې زموږ ته زړه ته سکون میلاو شولو وکي د شهادت سکون دی د علي منونکي دی مطلب هغوی شهادت ته مطلب ډېر زیات خوشحالېږي موږ مبارکي ورکوو چې هغه مثال داسې عظیمې لارې نه دومره ښکلې لارې نه او بیا یې بچیو تربیت ورکولو بچیو ته مثال سیده لاره ښیله او بچیو ته مثال هغه مطلب وحشیات نه روباسلو هغو مطلب ځنوارتون یې روباسلو چې مثال هغه وجې نه انسان جوړېږي خو بس هر چا خپل یو سوچ دی خپل فکر دی خدای دې وکړي چې مهدي باندې رحم او کرم نظر وکړي او دا شهید شولو بې وجې شهید شولو خدای دې دې له مخه مونې رحم وکړي مجتهد بھائی څه یایې موږ ټولو شهداو قبرونه یې راوګرځېدلو استادانو قبرونه یې راوګرځېدلو دې شهید په باره کې خپلو وروڼو ته څه پیغام ورکړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موږ د شهداو قبرونه ولیدل او سید عارف حسین الحسیني دا فرمان دی چې موږ شهادت مرګ ته داسې خوشحالېږو لکه یو وړوکی بچی مور نه شهودي غواړي موږ داسې خوشحال یو شهادت مرګ ته او موږ شهادت باندې فخر کوو خو داسې ظالمانه چې کوم حرکتونه دي بیا یوه روحاني پلار سره او دا هېڅ کله برداشت نشو کولی او موږ د خپل تحریک نه او خپل انجمن نه او قوم مشرانو نه او څوره ګورنمنټ دی څوره ادارې دي پر زور مزاحمت کوو او دو دا موږ نه پر زور هغه سره غواړو مطالبې سره موږ دا مطالبه دی چې دوی د خپل سزا او جزا دوی ته میلاو شي چې کوم ظلم یې کړی دی که نه ظلم انتهایی کړي دی په کار دی چې دوی ته د حکومت دغه انتقام دی ورسوي چې څه هلته یوه روحاني پلار سره ظلم شوی دی همداسې د هغه یوه قاتل سره ظلم وشي بېشک وسلام ډېره مننه وروڼو بس اخري کې به ټولو شهاداو سیوا پاتیا واستوي چې خدای راوکړي هغوی باندې رحم وکړي هغوی له مخه خدای مونې رحم وکړي بسم الله